لا تقوم الساعة حتى يقال في الأرض الله الله. وی قیامت به تر هغه وخته پورې نه قایمیږي تر څو پورې چې په مخ د ځمکه باندې یو کس هم الله الله ویلو والا موجود وي. نو اوس دا دنیا د چا د مخه آباده ده؟ عزتمندو چې یو عالم یا یو طالب علم د یو کلي په مقبره باندې تیر شي نو 40 ورځې چې ته عذاب پورته شي نو دا لږه ده. په یو کلی باندې یا د یو کلی په مقبره باندې تیر شي نو د هغې کلي د مقبرې نه الله تعالی 40 ورځې عذاب پورته کوي. څومره ورځې ته عذاب پورته کوي؟ 40 ورځې عذاب پورته کوي. او په دغه مقبره کې څوک پراته وي؟ زما او ستا مور او پلار، زما او ستا وروڼه خویندې، زما او ستا مسلمانان وروڼه او خویندې پکې پراته دي او که نه دي پراته؟ نو مونږ او تاسو د خپلو مور او پلار ته او د وروڼو خویندو ته فایده رسول غواړو که نه غواړو؟ غواړو که نه؟ دلته چې کوم دی طالبان او عالمان او حافظان قاریان ګرځي را ګرځي نو ستاسو څه خیال دی چې روزانه پې ورتېرېږي او هرې پیرې ورتلو سره چې کوم دی 40 ورځې ته عذاب پورته کېږي نو زما په خیال چې په دې مقبره باندې باډو عذاب الله پاک رانولي. د چا د برکته به پرې رانولي؟ د دې حافظانو، د دې قاریانو، د دې علما کرامو د برکته. خلک وایي مولیانو څه وکړو نو دا فایده لږه ده، نورې فایدې نه یادو. دا فایده لږه ده د علما کرامو چې مونږ خلک وایو چې قاریانو څه وکړو، حافظانو څه وکړو، مولیانو علما کرامو څه وکړه. علما کرامو دا لږه فایده مونږ له راکړه چې زما او ستا د مور او پلار نه چې کوم دی عذاب پورته شي دا وړه خبره ده. نو عزتمندو دا لویه خبره ده. امریکا کې یو ډاکټر هغه وایي چې زه د خپل یو ملګري خواله لاړم، د هغه سره په ځای کې ناست وي، هغه ته چې کوم دی د اسپتال نه ټلیفون راغی. مونږ وایو چې د اسپتال نه ټلیفون راشي نو مونږ د خلکو نه تپوس کوو چې لکه خیر خو دی په اسپتال کې څه مسله ده. وایي ما د هغې خپل ملګري ډاکټر نه تپوس وکړو چې یاره جي د اسپتال نه تاسو ته رنګ راغی، خیر خو دی څه مسله ده؟ هغې وایي چې داسې خاص مسله نشته. وایي ما ته په دوباره تپوس وکړو چې خیر څه خو وایي؟ هغې وایي چې نور څه نشته خو زما پلار په اسپتال کې داخلو او ما ته رنګ راغی چې ستا پلار چې کوم دی هغه اکسپایر شو، یعنې ستا پلار وفات شو. ستا پلار وفات شو نو د ده سره اوس څه وکړو؟ نو دا ډاکټر وایي چې ما ورته وایي چې تا ورته څه وایي؟ هغه وایي چې ما ورته دا ووایي چې د دفن کولو چې کومې ادارې دي نو زما پلار هغې ته حواله کړي، هغې به کفن دفن وکړي او ما ته بیا بل راولېږي نو زه به بیا د هغې پیمنټ وکړم، پیسې به بیا درکړم. اوس وزګار نیم. نو دا مسلمان ډاکټر وایي چې د دې امریکې د دې ډاکټر دا خبره ما واورېده چې زما پلار چې کوم دی کفن دفن یې وکړی مثال په طور د هغې زه د رواج مطابق او وروستو ما ته بل راولېږي زه به بیا چې کوم دی د هغې پیسې درکړم. وی ما سوچ کو چې د خپل پلار ملاقات ته هم چې کوم دی نه ځي دی اسپتال ته چې د خپل پلار خو په خپلو سترګو باندې د آخري دیدار او آخري دیدن خو وکړي. وی ما وایي چې دا د دوی کلچر دی، دا د دوی تهذیب دی چې د خپل پلار د لیدو دپاره هم دی اسپتال ته نه ځي. دا د دغې خلکو تهذیب دی. او یو کس یوې مور چې کوم دی په امریکا کې په خپل زوی باندې مقدمه درج کړه، مقدمه په عدالت کې شروع کړه او هغه په دې باندې چې وایي زما خاون وفات شوی دی او زما د زوی او زه په دې کور کې اوسیږو او زما د زوی او سپی ساتلی دی او دې سپي له چې کوم دی د روزانه خوراک سکاک ورکوي، دا سپی لامبی دی د چکر دپاره دا سپی بوزي او د دې سپي حفاظت کوي. نو عدالت ته دا رجوع کړی وه چې زما دا زوی دی په ورځ کې کم از کم یوه پیره ما ته راښکاره کېږي چې زه د دې خپل زوی دا چهره چې کوم دی وینم او د دې خپل زوی دا دیدن کومه نو زما زړه به چې کوم دی تسلي کوي. ځکه چې په هفتو او په میاشتو په کلونو باندې وخت تیر شي او عمر تیر شي زما دا زوی زما کمرې ته راښکاره نه شي نو د دې خپل زوی په لیدلو پسې زه ترسېږم چې زما دا زوی چې کوم دی زما ملاقات ته لږ راشي. نو د دې دپاره په عدالت کې چې کوم دی مقدمه درج کړې وه نو دې ښځې هم وکیل نیولی و، هغې زوی هم وکیل نیولی و. نو مقامي عدالت ورته چې کوم دی
دا فیصله واوروله چې لهذا ستا دا زوی چې کوم دی د 18 کالو د عمر نه دی اوړېدلی دی، اوس په ده باندې چې کوم دی ستا د حفاظت ذمهواري، ستا د ملاقات ذمهواري، ستا د صفایه ذمهواري، ستا د خوراک سکاک ذمهواري هغه په ده باندې نشته. او د چې دا کم سپی ساتلی دی نو دا حیوان دی، دا زناور دی. د حکومت د طرف نه د ده دپاره دا قانون دی چې دی به د سپي چې کوم دی حفاظت هم کوي، دی به د سپي له خوراک هم ورکوي، دی به دا سپی لامبی هم. نو د دې سپي ذمهواري پې شته او ښځې ستا ذمهواري پې نشته، یعنې د مور ذمهواري پې نشته او د سپي ذمهواري پې شته. او د ښځې ته بیا عدالت دا ووایي که تا ته ضرورت وي نو ته حکومت ته رجوع وکړه، تا به هغې ادارې ته بوځي چې کومو اداره کې چې کوم دی بوډاګان سړي او بوډاګانې ښځې چې کوم دی هلته یې دیره کړي دي او هغوی له خوراک سکاک ورکوي، د هغې دپاره حکومت چې کوم دی کسان مقرر کړي دي. تا به هغې ادارې ته بوځي، هلته به ستا چې کوم دی حفاظت کیږي، تا له به خوراک درکوي، ستا په زوی باندې چې کوم دی ستا ذمهواري نشته. نو چې په کوم قانون کې په کوم تهذیب کې د یوې مور چې کوم دی په زوی باندې دا ذمهواري نشته او په زوی باندې دا حق نشته او د سپي چې کوم دی پې حق شته، نو ستا څه خیال دی چې دا قانون زموږ خوښ دی، دا قانون زموږ دپاره فایده مند دی. بل طرف ته د اسلامي تعلیماتو قانون چې کوم دی مونږ ته سوی، اسلام مونږ ته سوی د مور او پلار په باره کې. اسلام د مور او پلار په باره کې دا وایي چې یو بچی د خپل مور او پلار مخ ته یو ځل د محبت په نظر باندې وګوري، الله پاک دغه بچی له د یو حج یا چې کوم دی د یوې عمرې ثواب چې کوم دی دا ورکوي. نو اوس د انګریزانو دا قانون خوښ دی او که نه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا قانون دی خوښ دی. ای مشره سپینګیریه ستا نه تپوس کوم، دا خپل بچی دی داسې خوښ دی چې په کلونو کې ستا دیدار ته راښکاره نه شي، دغه قانون دی خوښ دی. او که نه دغه بچی دی خوښ دی چې روزانه راځي او ستا مخ ته ګوري. دا حدیث مبارک چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کو نو صحابه کرامو تپوسو کو چې د الله رسوله که یو بچی د مور او پلار مخ ته بار بار چې کوم دی د محبت په نظر باندې ګوري نو بار بار به ورته د حج او د عمرې ثواب ملاویږي. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې او بار بار به ورته د حج او د عمرې ثواب ملاویږي. نو ای عزتمند سپینګیریه، ای سپینګیری پلاره، ای د سپین سر والا مور، ستا بچی چې کوم دی په دې حالت کې خوښ دی چې روزانه ستا راځي او 100 وارې ستا چې کوم دی دیدار کوي او 100 وارې هغه ته د حج او د عمرې ثواب ملاویږي. او که نه ستا بچی په داسې حالت کې خوښ دی چې هغه خپل سپی د ځان سره بوځي او ستا دیدار ته نه راښکاره کیږي. دغه کلچر د هیچ چا نه دی خوښ. عزتمندو، نو عزتمندو دا عرض مې دا کو چې دغه خلک مونږ او تاسو د امریکې د تهذیب طرف ته بوتلل غواړي او اسلام چې کوم دی تاسو کم تهذیب ته راوستل غواړي، د مور او پلار د ادب او د احترام طرف ته چې کوم دی تاسو راوستل غواړي. نو عزتمندو دغه تعلیم په دې مدارسو کې ملاویږي. دا د مور او پلار د ادب او د احترام تعلیم په کوم ځای کې ملاویږي؟ په ورکشاپ کې خو نه ملاویږي، په هسپتالونو کې خو نه ملاویږي، په دې مدارسو کې ملاویږي. عزتمندو